أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. عزتمندو مسلمانانو ورونو، د الله رب العالمین د محبوب کېدو هغه اسباب موږ ذکر کوو. یعنې کوم اسباب مخکې ذکر شو نو د هغې مقصد دا و چې کوم انسان په ځان کې دا صفتونه راولي نو د دې په وجه به انسان د الله رب العالمین محبوب جوړ شي، او الله رب العالمین به د انسان سره مینه کوي، او الله رب العالمین به او دا انسان و د الله رب العالمین سره مینه کوي. نو چې کله انسان د الله رب العالمین محبوب جوړ شي نو الله رب العالمین د انسان ته انعامات ورکوي، احسانات پې کوي. نن چې کوم سبب ذکر کیږي نو هغه د خلکو نه به ځان بې رغبته کوي. مطلب دا ده چې هر وخت کې به انسان د سوال نه کوي، هر وخت کې به انسان بل ته لاس نه نیولي، بلکې د دنیا د مال او د اسباب نه او دنیا د خلکو نه دا به ځان بې رغبته ساتي. د دې هغه خلکو سره به ډېر کینې او پاسي نه چې د کومو خلکو سره مالي اسباب او دولتونه ډېري، نو دې انسان به بیا د الله رب العالمین نه ګیله پیدا کېږي. نو داسې طریقې اختیارول چې دا انسان د الله رب العالمین نه شکوه هم ونه کړي، ګیله هم ترې ونه کړي، او د الله په نعمتونو باندې شکر ادا کړي. انسان چې تمه ساتي نو دا به صرف یو د الله نه ساتي، د الله نه سوا به د بل چا نه تمه نه ساتي. او کم انسان چې د الله صرف د الله رب العالمین نه تمه ساتي نو هغه انسان به په زړه کې بیا تقوا هم راولي، للهیت به هم راولي، او هغه څیزونه به اختیاروي چې د هغې په وجه باندې د انسان صرف او صرف د الله بنده جوړ شي او د متقي جوړ شي او پرهیزګاره جوړ شي. یعنې تمه د عام انسانانو نه به نه ساتي. یقینا چېرته انسان وږی شي، تکلیف پرې راشي، مشکل پرې راشي، نو په دې حالت کې به صرف او صرف د تمه د الله نه ساتي چې الله رب العالمین زما مدد کوي او الله رب العالمین به زما د مشکل حل کوي. د دنیا د یو بادشاه دپاره، د دنیا د یو ملک او د وډیره دپاره او د مالداره سړي دپاره په زړه کې به د هغه تمه نه وي، د هغه به دا محتاجي نه وي چې یاره دا پلانی زما څه مدد ونه کړي نو زه به خراب شم. نه، دی به صرف او صرف تمه د الله رب العالمین نه ساتي. او چې کله د انسان په زړه کې تقوا راشي او انسان متقي جوړ شي او زړه غني شي نو بیا د دنیا د اسباب، د دنیا د مالونه، د دنیا د جدادونه دا به انسان بالکل دا په سوچ او سمج کې هم دا نه وي. ځکه چې التقي، الغني او الخفي، یعنې دا درې واړه انسانان چې کله یو انسان متقي شي په ځان کې تقوا راولي، او انشاءالله د تقوا د راوستو اسباب دا بیا ذکر کوو چې تقوا په کوم شیزونو باندې په انسان کې راځي. نو چې کله انسان متقي او د الله نه یریږي، صرف او صرف د الله نه یریږي، د بل چا نه یریږي، نو دا انسان د الله خوښ. او دویم الغني، چې دویم د انسان د خلکو نه ځان بې حاجته کوي، د مالدارۍ باوجود هم دی د خلکو نه ځان بې رغبته کوي، دی د خلکو سره هغه تمه نه ساتي، دی صرف تمه او امید دا د الله رب العالمین نه ساتي، د الله نه ما سوا د انسان د بل چا نه بالکل تمه نه. او دریم الخفي، د انسان د اعمال چې کوي نو ټول د الله رب العالمین دپاره کوي، او کوم هغه اعمال چې په هغه کې ریا راځي او دغه عملونه انسان بالکل په داسې پټ طریقه باندې کوي چې عام انسان د هغه نه خبرېږي هم نه، یعنې د هغه تعلق دا د الله سره جوړي. نو دا انسانان د الله رب العالمین خوښ دي، د هغوی سره مینه یي، د هغوی سره محبت یي. نو چې کله انسان یو کس په ځان کې دا صفت پیدا کړي چې هغه په ځان کې د خلکو نه بې رغبتي پیدا کړي، د خلکو نه تمه ختمه کړي، د خلکو نه امید ختم کړي، او د خپل امید او تمه صرف او صرف په الله پسې پیوست کړي او په الله پسې جوړه کړي، نو دې انسان سره الله محبت کوي، الله ورسره مینه کوي، دا انسان کامیابیږي او دې انسان ژوند دا بیا ښه تېرېږي. خو چې کله انسان د خلکو نه تمه پیدا کړي، د خلکو نه چې دا د هغې په تمه باندې کښېني او د هغې سره دا سوچ فکر کوي چې دا پلانی زما سره امداد ونه کړي نو زه به خراب شم، او دا پلانی به دې وخت کې زما خوا نه شي، زه به داسې شم. نه، دا هغه خبرې دي چې د دې انسان بیا د الله نه شکوه پیدا کېږي، د الله نه ګیله پیدا کېږي.
نو په کار دا ده چې انسان په ځان کې بېرغبتي پیدا کړي او مطلب د بېرغبتۍ دا دی چې صرف او صرف تمه امید صرف د الله نه ساتي، د الله نه سوا بل چا نه تمه نه ساتي، د بل چا نه دا امید نه کوي چې دا پلانې به زما داسې پوره کړي. نو صرف او صرف د الله نه امید کول، د الله نه تمه کول چې الله رب العالمین مشکل کوشا دی، هغه مصیبتونه حل کوونکی دی چې یو الله رب العالمین زموږ مشکل مصیبت به حل کوي، د هغې نه سوا بل څوک نشي کولی. الله رب العالمین به دې خبر د عمل کوم توفیق راکړي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.